أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة يسألونك تپوس کستانا عن الأهلة ببارد میاشتو کی اهلہ جمع د هلال دا د هلال اصل معنی دا آواز پورته کول نو میاشت چې کله راوخیږي بعضې خلک وایي د 2 ورځو پورې یعنې وړاندی د وړاندی شپې میاشت او د دویمې دې ته هلال وایي او بعضې وایي د 3 ورځو پورې او بعضې د 7 ورځو پورې ورته هلال وایي ځکه چې کله میاشت راښکاره شي چې څوک ګوري نو هغه اواز وکړي میاشت راښکاره شوې ده نو ځکه هغې ته هلال وایي په دې نه مخکې احکامات ذکر شول او دارنګې د قتال فی سبیل الله نه مخکې د مجاهد صفات لس هغه ذکر کړل په آیت 100 کې نو اوس دلته د هغې مسائل ذکر کړي او حکمت د میاشتو ذکر کړي چې دا میاشت یې څه حکمت دی یسألونک تپوس کستان آئے پیغمبر عن الأهلة فبارد میاشتو کی چې دا کله نری شي غټه شي وړه شي غټه شي د دې څه حکمت دی قل ورته ووایه هي دا میاشتې مواقیت للناس وختونه دي دپاره د خلکو او مواقیت چې دی د میقات جمع ده دا اسم اعلی دی اسم اعلی دی ته وایي یعنی تاله په چابي باندې کولالیږي نو دا چابي چې ده دا اعلی ده د هغې نو مواقیت یعنی دا میاشتې چې دي دا پیمانې او آلې دي دپاره د وختونو په دې سره خلک وختونه معلوموي قل ورته ووایه هي دا مواقیتو پیمانې د وختونو دي للناس دپاره د خلکو والحج او دپاره د حج په دې سره موسم د حج چې دی هغه معلوموي ولیس البر او نه د دا نیکي بان تأتوا البیوت چې راځئ تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه د چنو د هغې نه پښتو کې ورته موږ چنې وایو مشرکین مکه هغوی چې به کله حج ته لاړل بیا به واپس راتلل نو په چنه به راتلل یاره په دې دروازه موږ وتلي یو ګناهګار چې اوس په چنه باندې لاړ شو صفا شوي یو یا د دې په راتلو کې به هغوی سپیروالی ګڼو نو الله د دې رسم نه هغوی منع کړل ولیس البر او نه د نیکي بان دا خبره تأتوا البیوت چې راځئ تاسو کورونو ته من ظهورها د چنو د هغې نه ولکن البر لیکن نیکی دا من اتقا هغه نیکی چې یو سړی تقوا اختیار کړي من اتقا چې څوک تقوا اختیار کړي او د متقین ول صفات چې هغه مخکې تیر شول چې دا صفات په ځان کې پیدا کا سب چنو باندې راځي رسمونه دي جوړ کړی دي هغه زموږ په دور کې خلق ځان لپاره شارټ کټ تغه شروع کړی دی یعنی په دین عمل نه کوي بس شارټ کټ سو کا ملاوي شي چې دی الله وبخي جنت تلاړ شي واتل البیوت او راځي کورونو ته من ابوابها د دروازو دا غینا دروازه دې څنګه جوړه کړل دې د پاره چې تبس یو راځي په دې دروازه دې پرې خو دې په چنې دې واتل البیوت راځي کورونو ته من ابوابها بدروازو دا غې
वत्तकुल्लाह और जान बच गई द मुखालिफत अल्लाह ना लअल्लकुम द पारद दे तुफ्लिहून ची कामयाब शई तासो। वस्किताल फी सबीलिल्लाह जिक्र गई ची दागे द पारदा मसाइल वो चलवले शवल और आदाब दागे जिक्र गई। वक़ातिलू और जंग कवई फी सबीलिल्लाह पलारदा अल्लाह की अल्लज़ीना दावे कसानु सरा युक़ातिलूनकुम ची जंग कई स्तासु सरा। दायात साथी चिनन कम नजरिया खल्को फरक पड़ी दा चेरा दा यहूदी दे जंग सरा कवा दा नसरानी दे जंग सरा कवा दा हिंदू दे जंग सरा कवा और बया रब तरफ तदा तुमरा तरक्की वकड़ा ची पा मुसलमानानु के जिस्ता दा डली न दे नो बस वैस नहीं जन्नत तबदे गजा दा। हालांकि इस्लाम की जंग के पहला रुश्ता देना जंग इस्लाम द जंग चाहत तालीम न वर गई जंग खुद मजबूरी नुम दे यो सड़े सर जंग के और नखला से कि मजबूरी की जा जंग दे वरना जंग निश्ता दे उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना बखैस्ता तरीके द खलक अल्लाह दिन तराबला जंग न मकवा हाँ जंग दा आवाज सर कहो ची नकलारी के खाम खास्ता सर जंग कई। वक़ातिलू और जंग कवई फी सबीलिल्लाह पलारदा अल्लाह की अल्लज़ीना दावे कसानु सरा युक़ातिलूनकुम ची जंग कई स्तासु सरा वला तअददू और ज़्यादे मकवई पजंग के वम ज़्यादे न के ची कम मैदान तराहो दे इस्ताद पार ची जंग सर कई ताहो सर जंग का दाना च पोरुन के माशुमान दी औदारंगी ज़ईफान दी बुढ़ागान दी बुढ़ेगान दी या नाजोड़ा खलक दे तासर जंग के तजे पागो हम लेके या पागोई बांधी बमुन गुर्जे दा जुल्म दे जाते दे वला ताददू और ज़्यादे मगोई इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक ला युहिब्बुल मुअतदीन मिनन गई दहद नादते दुन को सरा ज़्यादे कौन को सरा। इस्लाम खल्क पे जंदले न दे सखलक दे चे जिहाद बनम बांधी जंगू न कई आगो ज्यादती कई न खलक दागे द वजह न इस्लाम न नफरत कई अलान के इस्लाम की ज्यादती निश्त दे वक़्तुलूहुम और जंग कवई ददी सरा वजने दी हैसो कमजे की चीज अक़िफ्तुमुहुम उमैदी नबाजी नाड़ो मराशी आहोई गुर अल्लाह हुक्म कर ले चे कमजे मुंह में अलता जंग सरा कोई वजने ना ना दा हुक्म दा चार पार दे चावस्ता सर जंग करे दे जिया कम दे मुंह में जंग सर बाव वज नहीं जा लगे चाव पहल करे दे ते उस्ताद सर सर जंग न कई न दा बन के कम दे मुंह में तो वो सर जंग के वज दे भाई ओ वक़्तुलू औ वजने वक़्तुलू मा वजने दी हैसो सक़फ्तुमुहुम चे कम दे की मुंह में दी साक़फा असल के सक़फुन चिरे यो हकीकी और बल मजाजी माना दे मजाजी मानो खुद दे दा चिकम चितई मुमे चोई मुमे दे त मुंदो त चिदे सफुन वई और दे हकीकी माना दादा चिप महारत स्तर गुसरा दावा इदराक तो के छि आओ दाहा का सड़े दे चिदम सरे जंग करे दे और दादा अल्लाह दा हुक्म मुताबिक चिदे द सरव द वजल दी दा इदराक बके त इल्म बहासिले नो ब्यादा के न बस मुस्तफुन के दा असल के महारत और इदराक दे वक़्तुलूहुम और वजने दी हैसो सक़फ्तुमुहुम चे कमजे मुंह तासुदी व अख़रिजूहुम और बासैदी मिन हैसो दावज़ेना अख़रजूकुम चे तासी विस्तलिए तासी द मक्केन विस्तलिए न तासी नु बासी वल फितनतु और फितना फितना से तवई फितना असल के अरबी की वेले की आड़वल राड़वल लका सूरह मायदे के अल्लाह फल पैगंबर तोई तो अहज़रू मैं यफ्तिनूका अम्मा मा अंज़लल्लाहु इलैका ए पैगंबर आजान बसात दीना चढ़वा नड़े दीता अल्लाह द वहीना असल माना दे आड़वल दी नो फितने न मुराद तदाले चे जोर बांधी द अल्लाह द दिन न खलक आड़े बदमाशी कई रा मुशरिकान और खलक मजबूर कई नो दा अमल दी चे
اشد من القتل دا قتل نا زیات ده زکا وی اعتراض کو یره تاسو خو عمل پسند خلک نو جنگ ولي کوي نو جواب ورکړې شو هغه ته دا جنگ زکه کو چې تاسو جنگ شروع کړی دی دا جنگ زکه کو چې تاسو د کورونو نه مونږ وستای تاسو مونږ وستای او دارنګ جنگ زکه کو چې په زور باندې تاسو خلک د دین اسلام نه اړوي کفر دی داخله وای والفتنه او فتنه یعنی پزور خلق د دین ناړول د اسلام ناړول اشد دا ډیر سخت من القتل د قتلنا نو بیا دا مجبوری د قتل لا جم ولا تقاتلون او جمع کوي د دې سره عند المسجد الحرام فقاد مسجد حرام کی یعنی په حدود د مسجد حرام کی حتا تر دې پوری یو قاتلوکم چې دې جنگ شروع کې تاسو سره فی په حدود د مسجد حرام کې فإن قاتلوکم نو کدی جنگ شروع کې تاسو سره فقتلوهم نو وجلی دې جنگ کوي د دې سره بیا تاسو ته اجازه ته چې تاسو جنگ کوي دا سوال ځکه پیدا شو چې پښپغم کال چې صلح حدیبیه چې کله کېدا مومنان چې هغه د عمره نه منع کړل او دا وی چې پښپغم کال باندې وتا سو راځي عمره وکوي او میاش د ذوالقعده او توقع چې ذوالقعده کې راځي ځکه چې د صلح حدیبیه د میاشم د ذوالقعده وا چې یو سال پس پر راځي نو په دغه کې مومنان لږ پریشان شول چې یاره ذوالقعده دادا حرمت ته میاشتو نه ده او چې موږ راشو دې زموږ سره بیا جنگ شروع کړو موږ بس کوو نو الله هغه مسله ورته وخوا چې تاسو مکوئ جنگ په دغه میاشي او په دغه حدود د حرم کې قبیله سره جنگ کوي نو بیا تاسو کوئ فإن قاتلوکم نو که جنگ شروع کو دې تاسو سره فقتلوهم نو جنگ کوئ د دې سره بیا بناراض نه کوئ وجه نه کذالک دارنگی جزاء الکافرین بدل د کافرانو سزا د کافرانو دا فإن انتهوا نو قدی منشول د ظلم زیاتی او د جنگونو نا اسلام قبول کو کفر او شرک پرې هودو فإن انتهوا نو منشول دی فإن الله نبشک الله پاک غفور ډیر بخون کې دے رحیم خاص رحم کول کې دے وقاتلوهم او جنگ کوي د دې سره حتا تر دې پوري لا تکونا چې پاتې نشي فتنه پزور اړول د خلکو د اسلام نه یعنی اسلام چې هغه داسې کمزور نه چې خلک په زور باندې د اسلام نه خلک اړای تر دې پوري د اسلام د غلبې پوري د دې مقصد دا نه چې ټول دنیا کې بس اسلام راشي او بل شی نه کفر نه شرک نه دا کفر او شرک او اسلام دا خو ہمیشہ بھائی دا قیامت بولی لیکن بکار دادا چی اسلام پر ایسے پوزیشن کی چی خلق کی نہ تنگ گئی خلق بھی ظلم ہو جاتے نہ کہیں وقاتلوهم او جنگ کوئی ددی سرا حتی تردے بوری لا تکونا چی پاتی نشی فتنتن پزور اڑول لخلق دا اسلامنا ویکون الدینو او شدین للہ دفار دا اللہ یعنی دا اللہ دا دین غلبی او په دنیا کې د الله دین داسې چې د امامت تخلق کوي فإن انتهوا نو کما منشول دی فلا عدوان ان نشته زیاته الا علی الظالمین مگر په ظالمانو بیا ظالمانو سره قتال دې د دین علاوه د بل چا سره نشته کدی منشول الشهر الحرام میاشتې د عزت د حرمت په شهر الحرام په بدل د میاشتو د عزت کې دي دا هغه مسله چې مخکې ما بیان کړه چې صحابه پریشان او چې موږ بس کوو نو دا ورته مسله خو کدی په دغه میاشت کې چې د عزت میاشت ده کله حرمت خیال یو ساده تاسو لري جنت کو تاسو مکوئ کدی و کو تاسو کوئ بیا اجازه ته تاسو ته بدلا واستل چې هغه بیا تاسو لپاره جایز دي او دارنګ ول حرمات تعظیم د حرمت د میاشتو قصاص د برابر دی یعنی په تاسو په یو شان برابر دی کاغو کو نو تاسو کوئ کاغو نه کو نو بیا تاسو جنگ کوئ الشهر الحرام میاشت د عزت و شهر الحرام په بدل د میاشتو د عزت کې دي والحرمات او تعظیم د حرمتونو د میاشتو قصاص برابر دی یعنی په دواړو پتا سو پاوي
فمن اعتدى نو چا چې زیاته وکړو علیکم پتا سو باندې فاعتدوا نو زیاته وکړي علی باب باندې بمثل ما اعتدى فشان دا هغه زیاتی چې کړي علیکم پتا سو باندې. یعنی ګور اسلام کې څومره احتیاط ته څومره انصاف ته چې اوسړې زیاته او کې او باغت زیاته کې نو دومره وکړي چې څومره پتا کړل دا غي نه بزیات نه کې بیا خلک کوئی اسلام چې دی هغه امن نه خوخه اسلام چې دا انتشار او فساد ته دهشتګرد دي. یره دا اسلام دهشتګرد نه دی، دا هغه خلک دي چې د مفاد لپاره جنگ کوي. اسلام هغه نه دی پیژندل، ورنه اسلام خودم را خسته دین دی. فمن اعتدى نو چا چې زیاته وکړو علیکم پتا سو باندې فاعتدوا نو زیاته وکړي علی پاغ باندې بمثل ما اعتدى پشان دا هغه چې زیاته کړي علیکم پتا سو باندې. واتقوا الله او ځان بچ کئ د مخالفت الله نه زیاته بنه کوئی. واعلموا او پوشی ان الله بشک الله پاک مع المتقین دا بچا سره دې چې ځان بچ کئ د نافرمانی نه. وانفقوا او مال خرج کئ فی سبیل الله بلار د الله کی ځکه چې مال نه خرچ کوئ نو د دین کار بسم کیږي، قتال بسم کیږي، اشاعت د دین بسم کیږي او بدین کې چې کوم غربای دا غوي مدد به څنګه کیږي. نو دا قتال فی سبیل الله او د الله د دین د سربلندۍ لپاره مال خپل خرج کړي. وانفقوا او خرج کړي مال فی سبیل الله بلار د الله کې. ولا تلقوا او ما چوي ځانونه بأيديكم بلا سنو خپل سرا الى التعلقات هلاکت. کمال د خرچ نه کو نو دا مال به الله توک کې پسټ کې به تواجه او دارنګه د جهنم پاور کې به ګرمه او تاول په داغي بیا او دا ورته وای چې وسوسه کړه دې مزه نظام متبا کوا. واحسنوا او خيستا عمل کوي ان الله بشک الله پاک يحب المحسنين من کید خيستا عمل کون کو سلام. واتم الحج او ورکای حج والعمره عمره لله ذفار الله. یعنی چې کله نیت د حج او عمره وکړو نو بیا پورا کا. فَإِنْ عُسِرْتُمْ نو بن کړی شوي تاسو د بیماری د وجنه یا دشمن بن کړی. فَمَسْتَيْسَرَ نو هغه چې آسانی من الهدی د هدیه یعنی د قربانۍ د ساروینا. هدیه یو اصطلاح ده د شریعت، هغه ساروی دوی چې هغه د قربانۍ نو معنی دا ده فَمَسْتَيْسَرَ لازم دی پتا سو باندې هغه چې آسانی من الهدی د ساروی د قربانۍ نه. ولا تحلقوا او مخرئ رؤوسکم سرون خپل حتی تر دې پورې یبلغ الهدی چې ورسی ساروی د قربانۍ محله زید حلال داغیتا. یعنی دشمن من کړه تتلې نشه نو ساروی ولې د قربانۍ او ځان خبروا چې کله ال د قربانۍ وشي نو د تسر وخریا یا چې کمزې کې تمنه کړه نو باغزه کې ساروی چې کله د قربانۍ ټیم وشي ال تساروی زبکی نو دلته تدا زبکا او بیا سر وخریا دا مسله ده. فمن کان انو ها وسوچي منکم ساسنا مریضن نا جوړا او به یای بابا باندې اذن صدقلی مر راسی د سرداونا سر کې سپګی شوی دی یا پکې دانې دي سپونه دي او مجبور دي سر خری مخکې د قربانۍ نه هغه بیا فدیه ورکړي. ففدیتن نو لازم دی پتا سو باندې نو لازم دی پتا باندې چې فدیه ورکړي من صیامین یعنی روزه درې ورته صرف روزه الله ذکر کړل من صیامین د روزونا او صدقاتین یا صدقه خیرات او نسکین یا قربانی. نو داینه دی ویل چې روزه به څومره نه سي صدقه بسکه او قربانی به سکه. نو دا به بیا موږ د سنت نه تاسو کو چې پیغمبر علی السلام سویل دي صحابه ته ایسه تعلیم ورکړل. نو هغه خلک چې د قران سره د پیغمبر سنت نه مني نو هغه په دې عمل بیان شي کولای. نو د دې کتاب سره الله پیغمبر را لګل دا په طریقو به عمل کې. ففدیتن نو فدیه دا من صیامین د روزونا یعنی درې روزې د سنت نه دا ثابت دي. او صدقاتین یا صدقه یعنی پشپغو مسکینانو به یا صدقه کې پشپغو مسکینان لبا خوراک یا جامو ورکې صدقه وکې. او نسکین یا قربانی د سالوی دا کاغه بزای کګړی او کلو اسلام دا پتا باندې چې څومره ستا توفیق دی پابندی نشته ده ګړ او بزم کولای شي.
فاذا امنتم نو کله چې په امن شي تاسو یعنی هغه کم چې تاسو باندې پابندی ده تاسو نه پرې دی هغه جنگ او هغه خطر ختم شي یا بیماری هغه بیماری ختم شي فاذا امنتم نو چې کله په امن شوي تاسو فمن تمتع نو چاچی فائدہ واغستا بالعمرتی په عمره سرا ال الحج تر حج پوری دته حج تمتع وایي حج تمتع حج قران او حج افراد درې قسمونه د حج دي او حج تمتع دا صرف دا هغه چا د پاره دی چې هغه د بار نه راغلي دنه چې کوم د میقات په حدودو کې اوسې یا غدا نشي کولای حج تمتع دې ته وایي چې تا عمره وکړه احرام دې تړلې ده یا دې هغه احرام چې عمره وکړه کولاو دې کو او بیا چې تاسو قانون یې زیرا زی هغه ټول ارسه فائدہ او چته کا وکا بیا چې د حج موسم راغی نو بیا احرام وتر د حج لپاره دې ته حج تمتع وایي او بیا حج قران دې ته وایي چې په یو عمره سره دواړه وکړي او حج افراد هغه ته وایي چې صرف حج کې هغه سره عمره نه نو هغه دوا د موجوده خلکو لپاره او د دریم چې د ډیره فائدہ د بار نه راتلون کې هغه چته ولې شي ومن تمتع نو چاچ فائدہ واغستا بیل عمرتی په عمره سره ال الحج تر حج پوری فمست سره نو لازم دی هغه چې آسانی من الهدی د قربانینا پس په باندې لازم دي چې په قرباني کوي دا واجب دی په باندې فمن لم یجد نسوک چې ونمومي یعنی قرباني پیسې وسر نشته چې ساروي والے قرباني وکړي فمن لم یجد نسوک چې ونمومي قرباني فصيام النروجي دي 3 ایام 3 روزه فی الحج فحج کې یعنی په دوران د حج کې التبدری روزه دی ونیسي وسبعه او روزه اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو یعنی کورونو خپلوتا تلکا دا عشرتن لستی کاملتن پورا دا پورا لس روزه شوي ذالکا دا حکم لمن د پار دا وچا دے لم یکن چنئی اهلو کورنئی ددا حاضر المسجد الحرام پخواد مسجد حرام کی حاضر مسجد حرام دا یعنی د میقات نا هغه باری میقات کې دنه میقاتونه چې کوم مقرر دي دا هغه نتن نه دی واتقوا الله اوزان بچ گئی رنا فرمانی دا الله نا وعلموا وشيء ان الله چې الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې ده سبحان الله